السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بعض ملګري دا سوال کوي چې د امام مهدي په نوم چې کوم محنت روان دی دا حقیقت کې د نورو تنظیمونو نوم نه لري، خو د هغې خلاف د هغې تحریکونه د هغې جماعتونه ختمولو لپاره محنت دی. دغه نورو تنظیمونو په دې باندې محنت به کوي. تاسو دې لپاره اصله منډې تړلې وښئ او دې لپاره اصله ځان پریشان نه کوئ. نو دې باره کې بنیادي خبره دا ده چې د امام مهدي لښکر به د پاره یو بلواسطه محنت دی، یو بلا واسطه محنت دی. بلا واسطه محنت معنی دا ده چې د امام مهدي د خلافت د قیام لپاره افراد هغه منظم طور باقاعده صرف دا کار کوي او نور داسې خلک پکې هم وي چې هغه دا کار هم کوي او نور د دین محنتونه هم کوي. او دغه رنګې د بلواسطه محنت معنی دا ده. نو د بلا واسطه محنت لپاره دا یو جماعت ضروری دی. لکه څنګه چې تبلیغ والا حضرات هغه نور د دین کارونه هم کوي، مدرسې ته هم ځي او دکانداري هم کوي او دغه رنګې څوک نوکر پیشه خلک نوکري هم کوي، څوک چې کوم دین تاجران یې تجارت هم کوي، څوک سکول کې ټیچران یې سکول کې استادي هم کوي، څوک استادان یې ډاکټران یې ډاکټري هم کوي او تبلیغ هم ځي. خو بعض خلک داسې چې هغه صرف د تبلیغ محنت کوي. دغه رنګې جمعیت کې علماء اسلام کې بعض خلک داسې صرف د جمعیت محنت کوي، نور خلک پکې داسې چې هغه سکول کې وي، هغه کالج کې وي، سرکاري نوکران وي، څوک چې کوم دینو دکانداران وي، څوک مدرسو کې استادان وي، څوک تبلیغ والے وي، څوک نور شعبو سره تعلق ساتي. خو بعض خلک پکې صرف هغه جمعیت والے وي، هغه صرف جمعیت کار کوي، نور کارونه هغې موقوف کړي. دغه رنګې جهاد کې چې کوم دینو ډېر خلک داسې وي چې هغه سکول سره تعلق ساتي، مدرسې سره ساتي، تجارت سره ساتي، دکانونو سره ساتي، عام مزدورو سره تعلق ساتي، یا سرکاري شعبو سره تعلق ساتي، یا تبلیغ او جمعیت او نور کارونو سره تعلق ساتي. خو هغې جهاد سره شوق وي، هغې سره شغف وي، نو هغې له هم توجه ورکوي. دغه رنګې مدرسو والا هم بعض خلک پکې صرف تدریس کوي، بعض خلک پکې تدریس او تحقیق دواړه کوي، بعض خلک پکې تدریس تحقیق او فتوا هم کوي، بعض خلک پکې ورسره تصنیف هم کوي، بعض خلک پکې یو کوي، بعض ټول کوي، بعض نیم کوي، بعض ورسره دې سره تجارت هم کوي، بعض ورسره تبلیغ هم کوي، بعض ورسره تصوف هم کوي. نو دا د دین ټول محنتونه آپس کې یو بل سره جوړ دي. د یو محنت سره بل محنت نه ماتېږي، یو کار سره بل کار نه ختمېږي او یو محنت سره یو د دین شعبې سره بله شعبه هغه تصادم نه خوري. خو که چېرې یو محنت داسې وي چې بس دا محنت اصل دی او د دې دا محنت اصل دی، نو دا بیا نقصان کوي. اصل شي دین دی او دین دپاره په هره زمانه کې مختلف جماعتونه، مختلف تنظیمونه، مختلف افراد، مختلف ګروهونه کار کوي. لکه ډېر علما داسې دي چې هغه جمعیت دپاره هغه بلا واسطه کار کوي، بعض پکې بل واسطه کار کوي، بعض پکې نه بلا واسطه کار کوي نه بل واسطه کار کوي. نو موږ هغې باندې څه دا نشو ویلی چې هغه مثلا هغه د مخالف دي. لکه مثلا ډېر حضرات داسې دي چې هغه جمهوریت مخالف دي، که مفتي مختار الدین شاه صاحب او یا نور حضرات، خو هغې ته څوک دا نشي ویلی چې دا دین سره متصادم دي یا دین مخالف دي. د دې وجې داسې قسمه انتشار خورول یا تفریق جوړول ملګرو له پکار دي چې دې طرف ته توجه نه کوي او داسې خبرې هغه په افهام او تفهیم سره او په ډېر یعنی مثبت انداز سره د هغې په ختمولو لپاره کوشش کوي او الله ته توجه کوي. کوم کس ته چې دعوت ورکوي نو چې د هغه لپاره نوافل کوي او الله ته توجه کوي، د دې سره به د هغه ملګري زړه هغه دین طرف ته متوجه کېږي او د ټول محنتونه هغه په خپل ځای صحیح دي. لکه داسې مثال داسې دی لکه روژه کې ټول عبادتونه، خو روژه پکې مقصود بالذات او نور عبادتونه پکې هم وي، هغه پکې لږ سیوای تلاوت هم پکې، ذکر هم پکې. نو دې زمانه کې ټول محنتونه دي، خو د مهدي خلافت لپاره محنت هغه زمونږ زیات توجه ده. د بعضو خلکو بل څه توجه، د بعضو بل څه توجه، بعضو پکې تفسیر لکه په روژه کې توجه، بعض پکې چندو توجه، بعض پکې صرف تلاوت توجه، بعض پکې زکات توجه، بعض پکې چې کوم دینو نور کارونه خانقاه ته ځي هلته ذکر اذکار توجه. نو د دې وجې هر کار د هر علاقې، د هر موسم، د هر مطابق د هر چا خپل کار وي او د باغ